یو ډیره اسانه او طاقتوره وظیفه او د یو عظیم الشان وظیفه چې د یا حی یا قیوم وظیفه ده. دا وظیفه ډیره زیاته انتهایی مجربه ده او بعضې علما دې ته اسم اعظم هم وایي چې دې کې اسم اعظم دی. نو کوم خلک هم چې پریشانو کې گیر دي، مصیبتونو کې راګیر شوي دي، حاجتونه یې نه پوره کیږي هغوی دپاره دا وظیفه انتهایی مؤثر او زر تاثیر راوړونکې وظیفه ده، یعنی مجربه وظیفه ده. نو انشاءالله العزیز تاسو دا وظیفه د خپل حاجت او مقصد دپاره شروع کړئ. الله جل شانه بس تاسو هر رنګې حاجت او مقصد د خپلو خزانو نه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو معزز او محترم مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې به الله جل شانه هم خوشحاله او باد ساته. الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه او ضرورت مقاصد د خپلو خزانو نه پوره کړي او الله تعالی ستاسو د ټولو مسافرو نه راضي شي او الله تعالی د ټولو مسافرو ډیر هغه مددګار شي. ډیرو محترم مسلمانانو، نن چې کومه وظیفه زه تاسو ته ښیم دا د 3 ورځو وظیفه ده. په 3 ورځو کې به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کوي، ستاسو مقصد به اسانوي، ستاسو پریشانی به الله جل شانه ختموي، ستاسو کو بیماری وي، کو هر رنګ مسلې وي، تاسو ته دا وظیفه تاسو 3 ورځې انشاءالله په یقین، دهان، توجه سره، کامل ایمان سره، کامل دهان سره، په پوره توجه سره او د زړه په اخلاص سره وکئ. انشاءالله العزیز چې دې 3 ورځو کې به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي. وظیفې سره ترازو مسلمانان رونو چې وظیفه به څو وارې کوو او کم وخت به یې کوو. نو تاسو ته چې ما څنګه مخکې عرض کو چې 3 ورځې به یې کوئ، خو کم وختونو کې به یې کوئ او دا وظیفه به څونه تعداد کې کوئ. دا خبره تاسو چې په ذهن کې فرته وي نو تاسو ته به انشاءالله پریشانی نه وي او اسانتیا به وي د باندې. دا وظیفه به تاسو صرف 3 ورځې کوئ او د هر یعنی د مازیګر مونځ نه پس به یې کوئ. په لومبۍ ورځ هم د مازیګر مونځ نه پس، په 2مه ورځ هم د مازیګر مونځ نه پس، په 3مه ورځ هم د مازیګر مونځ نه پس. او هر کله چې تاسو دا وظیفه کوئ نو 3 ورځې به ورسره مسلسل صدقه هم کوئ. صدقه د 1 لاک روپو نه، د 2 لاکو نه، د خپل وس مطابق چې تاسو څومره وس کیږي، کو هغه د روټۍ وغیره وي، کو هغه د ترکارۍ وي، کو هغه د پیسو د صدقه وي، یا د نور څه نیکو خبرو کول هم صدقه ده. لہذا تاسو دا 3 ورځې به ورسره صدقه وکئ، بیا به 3 ورځې مسلسل دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز په دې 3 ورځو کې به دننه الله تعالی ستاسو حاجت پوره کوي په ګارنټۍ سره انشاءالله. مسلمانانو، مازیګر مونځ ټیم چې دی، مازیګر نه مونځ نه پس دا کم ټیم چې دی دا ډیر زیات قیمتي دی، بلکې بعضې حدیثونو مبارکو کې راځي مفهوم یې داسې دی چې دغه وخت کې فرشتې بدلیږي. کم چې کرام کاتبین د 2 فرشتې دي، نو دغه وخت کې کم مونځ چې دا مازیګر یې وکړی شي، یو فرشته وایي زه یې لیکم، بله وایي زه یې لیکم، نو د الله تعالی د سیړه ورته ارشاد وشي چې تاسو دواړه یې ولیکئ. نو دا ډېر مبارک وخت دی د مازیګر دا ټایم. نو دې وجې نه به دې مازیګر ټایم کې دا وظیفه تاسو کوئ. وظیفه چې د مسلمانان رونو دې نه به لومبی د مازیګر مونځ نه مخکې تاسو صدقه هم ورکئ، د مازیګر مونځ نه مخکې به تاسو 2 رکعته صلات حاجت مونځ هم وکئ. عام طور سره چې تاسو څرنګې یعنی نفل کوئ، مونځ کوئ، نو دا به هم دغه رنګې نفل به 2 رکعته وکئ. د هغې نه پس به د مازیګر مونځ نه پس په خپل ځای باندې کښېنې، خبرې اترې به چا سره دې وظیفې دوران کې نه کې. دا وظیفه په یکسویۍ سره کې، مطلب تنهایۍ کې به یې کې چې تاسو څوک ډسټرب کوي نه، خبرې اترې درسره نه کوي، موبایل به بند کړي چې تا ته رنګونه هم نه راځي. لہذا په خپل ځای چې کښېناستې نو 21 کرته به درود ابراهیمي وایې، کوم چې موږ په مانځه کې وایو درود ابراهیمي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود شریف چې تاسو 21 کرته وي، د هغې نه پس به تاسو 314 پیرې یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم ښکلي طریقې سره، یا حی یا قیوم دا به تاسو 314 کرتې ووایئ. دې نه پس بیا 21 کرته درود ابراهیمي تاسو په ترتیب سره ووایئ، ما چې ته کم مخکې وي. دا د لومبۍ ورځ وظیفه شوه. دې نه پس به بیا
چې هر کله ته دوا غواړې نو بیا به ته درود شریف 400 وارې وی، خامخا به دوا نه مخکې درود شریف ووایې او هغې نه پسه بیا دوا وغواړې. په دویمه ورځ بیا دغه رنګې د مانځه نه مخکې مازدیګر صدقه به وکړې، مازدیګر لمونځ نه مخکې به 2 رکعته نفل وکړې، بیا به 21 کرته درود ابراهیمي ووایې او بیا چې دی 314 کرته د یا حی یا قیوم عظیم الشان وظیفه په یقین او دهان توجه سره وکړي او هغې نه پس بیا 21 کرته درود شریف وي. بیا چې کله دعا غواړې دعا نه مخکې وروسته بیا 1 پیره 2 پیرې 3 پیرې 800 پیرې چې وي درود ابراهیمه بیا وي. په درېیمه ورځ مسلمانان وروڼو بیا دغه ترتیب دی چې 2 رکعته نفل به وکړئ، صدقه به وکړئ د خپل حاجت پوره کېدو دپاره. بیا به مازدیګر مونځ نه پس په خپل ځای کښېنئ، قبلې ته به مخ وي او 21 کرته درود ابراهیمي او بیا 314 پیرې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم صرف ښه ده، نور لفظونه نه. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم دا وظیفه بیا 314 پیرې بیا 21 کرته درود ابراهیمي. د هغې نه پس بیا په 7 پیرې یا 15 پیرې هر څو پیرې چې درود ابراهیمي تاسو وایئ دا به وایئ. د هغې نه پس بیا د خپل حاجت او مقصد دپاره دعا وغواړئ. انشاءالله العزیز چې دا 3 ورځې پوره کېدې که نه او تاسو دې طریقې سره دهان توجه سره صدقې سره او د درود شریف اهتمام سره دا وظیفه وکړله او بل 2 کارونه به ورسره نور سویي وکړئ. یو دا چې مونځ به ورسره نه قضا کوئ، قطعا به نه قضا کوئ او کوشش وکړئ چې د ګناه نه تاسو دا 3 ورځې مسلسل خپل ځان بچ کړئ. نو انشاءالله چې د 3 ورځو کې دننه به الله تعالی ستاسو هر رنګې مسله چې وي حاجت وي هغه به الله تعالی د خپل دربار نه هغه پوره کړي. مسلمانانو وروڼو وظیفه ډېره اسانه ده، ډېره مجربه ده هم ده او اسم اعظم هم پکې پروت دی. لهذا دا د خپلو حاجاتو او مقاصدو دپاره تاسو خامخا یو ځل دا ازما وکړئ انشاءالله. الله تعالی دې ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، تمامې پریشانۍ دې الله تعالی ختمې کړي. الله تعالی ستاسو ټول مقاصد آسان کړي او الله تعالی مو خوشحاله کړي. جزاک الله خیر.